بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زو نن تاسو ته یو عجیبه او ناشنا خبره کوم، چونکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تمام امت باندې انتهایی شفیق او مهربان او د امت سره انتهایی مینه او محبت او د حسن معاشرت یو زنده مثال یې مونږ ته پرېښی دی. په خپله باندې پیغمبر علیه السلام په معاشره کې داسې ژوند تیر کړی دی چې یو ناشنا طریقې سره نبی علیه السلام معاشره کې ژوند تیر کړی دی. مونږ ته یو زبردست مثال پرېښی دی. لہذا نبی علیہ السلام د ماشومانو سره، د لویو سره، د بوډاګانو سره، د ځوانانو سره، د مالدارانو سره، د غریبانانو سره، هر چا سره په خپل خپل ځای باندې کمال محبت کړی دی او هغوی یې ځان ته رانږدې کړي دي. په هغې کې ماشومان هم و. نبی علیه السلام به د ماشومانو سره مینه کوله، سلام به یې پرې اچو، ځان ته به یې رانږدې کول. چې کوم پوچې او کچ ماشومانو به یې په غېږ کې ځان سره کښېنول. نو زه نن تا ته هغه ماشومان ذکر کوم، تاسو ته د هغه ماشومانو نومونه اخلم کومو ماشومانو چې د پیغمبر علیه السلام په غېږ کې یو څو منټه تیر کړي دي او په پیغمبر علیه السلام مبارک باندې په غېږه کې د نبی علیه السلام بناستو او په پیغمبر علیه السلام باندې وړوکې او دسماتې او متیازې کړي دي. داسې یو څو ماشومان دي. یو امام حسن رضی الله تعالی عنہ، بل حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ، بل عبداللہ ابن زبیر، بل ابن امام قیس او بل سلیمان ابن هشام. دا پنځه ماشومان داسې دي چې دی په ماشوموالي کې د نبی علیه السلام په غېږ کې ناستو په مختلفو موقعو باندې او د پیغمبر علیه السلام په غېږه مبارکه کې پیشاب او وړوکې او دسماتې کړی دی.